نکاح کې یو زوري شیز مہر دی. مہر په باره کې بنن مسائل وایو ان شاء الله. د مہر حکمت دغه دی چې اسلام کې د ښځې او خاوند په منځ کې کومه رشته د نکاح ده د ډیره مقدس او قابل احترام رشته ده چې هغې کې د پورا انسانیت بقا، معاشري اصلاح او د خاندانونو وجود، د هغې شناخت او همدارنګې د نسب حفاظت ټول د مسالې دې کې پرتې دي. دې مسالې دپاره د شریعت څه شرایط لازم مقرر کړي دي د نکاح په حوالې سره. مهر مطلب دا نه دی چې یو سړی ښځې ته مهر ورکړي هغه ښځه د دې وینځه جوړه شوه، بلکې دا خاوند چې کم مهر ښځې ته ورکړي هغه دې دپاره ورکړي چې دا یو تحفه ده، احترام د ښځې دی. صحیح ده؟ دا مه ذهن کې وي. بعضې خلک وایي ما ښځې ته مهر ورکړی دی، دا ما خبره مني وینځه ونه جوړه کړي. نه، دا خبره ټیک نه ده. علامه کسانی رحمت الله علیه لیکلي دي چې نکاح په وخت کې دا خاوند باندې کم مهر واجبي کې هغه کې غټ مصلحت دا دی چې د خاوند په زړه کې د نکاح او د ښځې عظمت او اهمیت زیات شي. ولې چې کم شیز باندې قیمتي مال خرج کړلی شي دغه قدر او قیمت د انسان په زړه کې کینی او بیا هغه خیال ساتي او نه غواړي چې دا معنی ورک شي. نه لحاظه د مهر وجې نه نکاح کې استحکام راځي او د ښځې او د خاوند منځ کې مزاج دپاره غټ سبب دی. مهر لغوي معنی ده عوض او بدله، اور اصطلاح کې مهر ویل کېږي مهر هغه مال ته ویل کېږي چې د نکاح په وخت کې خاوند د ښځې نه د فایدې اوچتولو په عوض کې دې باندې لازم کړلی شي. یعنی د مهر به ورکړي دې ته بیا دا جواز جوړیږي چې دا د ښځې نه فایده اوچته کړي. اور دواړه ښځه او خاوند په خپلې رضامندي سره هم مهر مقرر وشي، هغه ته مهر مسمى ویل کېږي. اور یا دا چې صرف نکاح وتړلی شي هغې باندې مهر لازم شي شریعت طرف نه، اگر چې ذکر ونه کړی شي بعد کې را روان دی. او تاسو د مهر اهمیت شریعت کې دې نه ولګوئ چې قرآن ورته اور حدیثو اور فقها ورته 10 نمونه ذکر کړي دي. عطیه ورته ویل کېږي، صدقه ویل کېږي، صداق ویل کېږي، مهر ویل کېږي، نحله ویل کېږي، فریضه ویل کېږي، حبا، اجر، عقر، علایق، دا ټول مهر ته ویل کېږي او دا ټول الفاظ عربي لغت کې موجود دي. مهر بیا مهر په دوه قسمه باندې دی. یو دی مهر مسمى، یعنی هغه مهر چې هغې ته نوم ورکړی شوی وي، یعنی مقرر کړی شوی وي. دا هغه مهر دی چې د نکاح په وخت کې ښځه او خاوند خپلې رضامندي سره هغه مقرر کړي. موږ عام طور باندې د ښځې طرف نه پلار راشي اور خاوند طرف نه پلار یا دواړه موجود وي، هغې خپله کې رضامندي باندې مقرر کړي چې 1 لک مهر شو او دومره تولې سونا، چاندي، ځمکه، پلاټ، دا ټول پکې ولیکلی شي. دا چې کله متعین کړلی شي دې ته مهر مسمى ویلی کېږي. دویم دی مهر مثل. مهر مثل هغه ته ویلی کېږي چې د ښځې د خاندان کې عام طور باندې کم صفات وي د هغې مطابق نکاح په وخت کې هغه مهر ورکړی شي. مهر مثل دې ته ویل کېږي. تاسو یو مثال باندې ځان پوهېږئ. موږ ته د 2 کاله مخکې یوه مسله راغلې وه مدرسې ته. هغه مسله دا وه چې یو سړي نکاح کړی و ښځې سره او بیا تلی یورپ ته نه 2 میاشتو بعد هغې ته طلاق اچولی و. موږ ته راغلو چې دې مهر جوړېږي نه جوړېږي. مل تاسو سټامپ پیپر کې څه لیکل شته؟ نه نشته. نکاحنامه شته؟ نه هغه نشته. مل دا بیا څه کوو؟ مل دی کمه جینۍ ده د دې خور شته وي نه خوري نشته. مل دا څه په لانجې واوړېدو. ولې چې خوري وي نه بس هغه مهر د کم غي مهر د غاب د دې شي اسانه به شي مسله. نو بیا مونږ ورته دا فتوا ورکړه چې دا کمه جینۍ ده د دې عمر د دې معاشرې کې کم کول دا خاوند په ذمې باندې دي. نفقه اور مهر دا دواړه خاوند باندې د ښځې دپاره په دې ذمې باندې دا واجب دي. خو البته چې مهر وجه نه دی اور نفقه د احتباس وجه نه دی. احتباس دې ته ویل کېږي که خاوند د ښځې ته خرچه ورکوله دا ښځه د خاوند پابند ده، ورته به کور نه مه وځه نه به وځي. صحیح ده که نه؟ کمه پابندي لګي ټیک ده. اور که چرې خاوند ودسې حد کوم د مهر مشروعیت کم ځای نه ثابت دی. قرآن کې آیات کې راغلی وآتوا النساء صدقاتهن نحله. تاسو خپلو ښځو ته مهر په خوشحالي سره ورکړئ. او بل ځای کې الله پاک فرمایي قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم. موږ مقرر کړي هغه څه چې د ښځو په بدل کې تاسو به ښځو ته ورکوئ، یعنی مهر.
دا رنګ یو روایت کې راغلی مجموع الزوائد روایت ته حدیث نمبر 7519 کې راغلی لا نکاح الا بولی و شاهدین و مہر نکاح نه کیږي بغیر د ولی بغیر د گواهانو بغیر د مہر یعنی مہر دومره لازمی شي د اهتمام کول پکار دی اوس که یو ځای کې مہر وای نه لشي تذکرہ ونشي مثال په تور مې خپل کې تر زمن او تر لور خپل کې نکاح کیږي هغه کې دا مقرر نه کړی چې څومره مہر دی بس نکاح دی وی تړ خپل کې کور خبره ده ټیک تن مہر نکاح چې کله وترل شي نکاح به منعقد شي نکاح وشو خو دی جینې د پاره په خاون باندې مہر مثل لازم دی څه مطلب د دې جینې چې کما خور د غي څومره مہر او دومره مہر به دې ته ملويږي اور که خوري نه وا بیا به پلار طرف نه ترور ته کتل کیږي ولی نه سب پلار پسیزي نه دیو چې نه بیا پوپی کما چې اردو کې ورته ویل کیږي پلار طرف نه کما ترور د غیته به کتل کیږي هغه کم مہر دغه به دی جینې ته مقرریږي په دې خبره باندې پوه شو نه دیو چې نه کمار ذکر نه کړی شي بیا هم نکاح کیږي اور پکار دي چې ذکر کړی شي ورسته پکې لانجی نه وي اور البته که خزه د وګړي چې خپل مہر خوان ته معاف کم دا صورت جایز دی مثال 10 لک روپے مہر لیکل خزه خوان ته دا ویلو چې تا نه ما مطالبه نه دا کړی کو خو چې کم 10 لک مہر ما طرف نظر ته معاف دي دا ټیک دی یا دا چې هبه کی ورته مہر ورته ملاو دی هغه مہر واخلي دوباره خوان ته ورکی چې ما طرف نه تا گیفت دی زه مہر نه غواړم دا صورتونه هم جایز دي خو البته ابتداء بالکل شروع کی دا وی چې مہر نه در کوم نه بیلی کې اور نه بغواړي دا خبره ټیک نه ده صحیح ده کنه مہر ورته خامخا ورکی د مہر مقدار څومره دی د ما تاسو سره سری ویلې خو به درته وایم احناف په نس باندې د مہر کم از کم مقدار 10 درهم دی حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت وی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یقول و ما پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اوریدلو چې وی فرمایلو ولا مہر اقل من 10 دراهم چې 10 درهمونه کم مہر نه دی پکار اوس د درهم نه موجوده دور کې څومره جوړیږي 2 تولې اور 9 ماشه یعنی 30.618 گرام چاندی جوړیږي موجوده دور کې د قیمت تقریبا 7200 روپے سمثنگ دسی جوړیږي او زیات نه زیات ایس مقدار ہوتا نه دی مقرر هر سړی د خپل حیثیت اور استطاعت مطابق 2 تولې او نیمه ماشینه زیات د څومره ورکول شي ورته اختیار دی اور البته ډیر زیات مہر مقررول شریعت دا خوخینه ولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمی ان اعظم النکاح برکۃ ایسره مؤنه چټول نه به برکت په لحاظ سره هغه نکاح بهتر دی چې هغه اخراجات کمی خرچه کموي اور اصل وجه دا ده چې مہر د خزه په حق یو اعزاز اور اکرام دی دیو جنا شریعت منشا دغه دا چې دی مقدار دومره کم هم نوي چې هغه کې بالکل اچ کمی خزه عزت ته احترام دی غا ختم شي اوس یو خزه دا وای چې تا په 100 روپے به ما تا نکاح کړی دی نه غیب سه حیثیت پاتې شي ندیو جنا شریعت ورته 10 دراهم کم از کم مقرر کو چې دا د دی حق ته اور زیات نه زیات کې د خوند وسط اور طاقت ته کتلی دي چې څومره ورکول شي ورده کی هغه کې ډیر زیات لیمټ نه دی مقرر کړی دا نه چې خوند ټول عمر دغه خزه غلام وي اور غاړي باندې دا قرض پروت وي نو مشکلات ورته نه دیو جنا شریعت اعتدال کې مسل کړي ازواج مطهرات اور بنات طاهرات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم لونی دي هغه څومره مہر وو حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها نه علاوه حضور صلی الله علیه وسلم ټول ازواج مطهرات اور بنات طاهرات ته چې کم مہر مقرر کړی دی غا 12.5 اوقیا چاندی چې دی وخت کې د هغه مقدار 500 درهم هغه وخت کې جوړیدو 500 درهم نه جوړیږي 131.25 تولې چاندی یعنی 1 کیلو اور یعنی 1.5 کیلو چاندی جوړیږي ښا دی وخت کې د دې قیمت تقریبا 3,44,000 روپے جوړیږي البته د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې کم مہر غا 4000 درهم وو اور دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل نه دی ور کړی حبشي بچا چې کله ایمان راوړو نه حبشه بچا ورته ویلو چې ته نکاح وکا ام حبیبه رضی الله تعالی عنها سره او چې غي څومره مہر دی غزه در کوم حبشه نه ورته سالور زره دراهم اغه زمانه کې راولي غلو موجوده وخت کې دا جوړیږي 12.250 کیلو یعنی 12.5 کیلو چاندی صحیح ده کنه اور موجوده وخت کې د دې قیمت 25,10,000 یا تقریبا دومره جوړیږي ها دا ټول زیات مہر دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ازواج مطهراتو کې خدا چې کم نجاشی دی بادشاہ هغه ور کړی دی نو دیو چې نه
خپل وسط مطابق مہر مقررول چې کم از کم 1.5 کیلو چاندی وي نه دا مستحب دی اور عرف کې دیتا مہر فاطمی ویلې کیږي. عام طور باندې خلک دا وایي چې د کم مالداري خلک دي چې مہر فاطمی ولیکا نه دا مطلب چې 1.5 کیلو چاندی ولیکا ښه 70,000 نه چاندی. بل دا چې کم شیزونه مہر جوړی دی شي هر هغه شیز چې غا مال وي دا مہر جوړی دی شي. دویم دا چې غا متقوم وي غي قیمت وي مارکیټ کې ټیک ده کنه غا قیمت وي لکه پلاټ دا مالندې قیمت نشته. اور دریم دا چې غا معلوم او متعین وي یا خدا چې صراحتن ویل شي چې دا شیز مہر دی مثال دا پلاټ ته 10 مرلې دا مہر شو دان ټیک ته. اور یا دا چې اشاره سره غا متعین کړل شي مثال په تور باندې غنم پرته دی یو غټ ډیران دی چونکه غا مال دی غا طرف ته اشاره وکړي چې دا مہر شو دا هم ټیک ته. البته یو سړی دا وی چې زه خپل خزې ته قرآن خیم خو مہر ما به ما مقرر دا قرآن خیل ورته بس ما طرف نه مہر شو دا مہر نه دی. یا دا وی چې به یو کال به زه د خزې چپی کوم به دا مہر دی پیسې ما سره شته نه دا مہر نشي ګرځېدلی ولی چپی کول اور قرآن خودل دا مال نه دی نه مال متقوم دی. صحیح ده کنه اگر چې شافعي په نسبت باندې جایز خو زموږ حناف په نسبت باندې دا جایز نه دی. د لزوم مہر څه اسباب دي مہر خو مقرر کړل شو خو کله به دا لازمیږي نغه کې یو دا چې کله خاوند خپل کور ولا خپل شری ضرورت پوره کی مہر ور باندې لازم شو ولی چې مقصد ورته حاصل شو اوس په مہر ور کوي. او دویم دا چې هم بستری خور سره ونه کی خو خلوت صحیحه ورته ملو شي. په دې باندې ځان پوي کې خلوت صحیحه څه ته ویل کی یو دی خلوت صحیحه اور یو دی خلوت فاسده. خلوت صحیحه دې ته ویل کیږي چې خزا خپل ځان خاوند ته مکمل حواله کی هغه کې نه حسی مانع وي یعنی حیض نفاس دا شیزونه نه وي نه شرعي مانع نه وي. شرعي مانع دا مطلب چې هغه کې حیض نه ګرځي شي دا د الله طرف نه یو خزي بیماری ده د کې خاوند ته د نږدې کېدو اجازه نشته. یا طبعي مانع نه بیمار نه وي سخت بیمار نه چې هغه قابل جماع نه وي غیر خپل شرعي ضرورت نشي پوره کوله دی خاوند ته دی خزي ځان حواله کو خو خاوند د دینه استفاده و نکړه فائدې او چته نکړه نصار به ټیک ټاک ورته مہر ورکی ولی دی کې خزي قصور نشته خزي خپل ځان حواله کړي دی کنه کمزورتیا د خاوند طرف نه ده نه خلوت صحیحه سره به هم خاوند باندې مہر لازمي کی. البته که خلوت فاسده مثال په تور باندې خزي خپل ځان خاوند ته حواله کړي خو منسي زیدي هيزي دي نه دي د بیا خلوت فاسده ویل کیږي د سره باندې بیا مہر پای تکمیل ته لزوم ته نه رسیږي. او دریم دا چې خزي او خاوند کې یو کس وفات شو نه په خاوند باندې مہر لازم دي ولی دا فوت کیدل د الله طرف نه دي کې د خزي یا د خاوند خو څه کمزورتیا نشته کني خپل څه کو ته هیڅ د سره مہر لازميږي. بیا په دې خبره باندې ځان پوي کی سوره بقره کې د تفصیل کې د شي کاشي موتی سے تاسو تفسیر کې ویلي خو زیات سرسری وایم. سلور سورتونه د مہر جوړي ٹھیک شو کنه کله به خاوند به خزي د پورا مہر ورکي کله به ورته نیم مہر ورکي کله به ورته صرف یو کپڑے سوټ ورته ورکي دا مختلف سورتونه درته بیانوم ځان ور باندې پوي کی. خزي او خاوند نکاح وشو مہر پکې متعین کړل شو تعین وشو مثال 10 लाख रुपए اور بیا د خاوند د خزي سره جما کول نه مخکې اور خلوت صحیحه نه مخکې طلاق وشو نو چونکی مہر مقرر کړي نیم مہر به ورته ورکي اور دی وخت کې جوړا ورکول په خاوند باندې نو دا نه واجب دي نه مستحب دي. دویم صورت دا دی چې مہر مقرر نه کړل شي اور د خلوت صحیحه نه مخکې یعنی خاوند د خزي سره ملودونه مخکې طلاق واچول شي دې صورت کې د جوړا ورکول په دی خاوند باندې لازم دي. خزي د لپاره مہر نشته خو یو جوړا ورکي بعد کې روانه د دیتا شریعت په اصطلاح کې زمونږ د احناف په اصطلاح کې متعا ویل کېږي دا غ متعا نه ده چې پرون د تکم شیګان ولا بیان کړی و په دې خبره باندې پوښي دې کپڑے ته هم متعا ویل کېږي زمونږ د کتابونو د لیکلي دا نه چې تاسو یې د شیګان ولا متعا ده کسه ده دې متعا مراد هغه جوړه ده هغه باندې تفسیر بار کې روان دي درته وایم. دریم صورت دا چې مہر متعین کړل شي او خاوند د خزې نه خپل ضرورت پوره کی یا خلوت صحیحه وشي یا خزه خاوند کې عمر شي دی وخت کې پورا مہر په دی خاوند باندې لازم دی ورکوي بي. او سلورم صورت دا چې مہر متعین نه کړل شي اور خاوند د خزې نه خپل شرعي ضرورت پوره کی یا خلوت صحیحه وشي غد بعد خاوند خزې ته طلاق واچي نه دی صورت کې مہر مثل واجبيږي. مہر مثل درته ما وې چې دی خور ولا چې کم مہر دی غو معلوم کو دی خزې ولا غو دی خزې ته هم مقرر کو. اوس د متعا څه ته ویل کیږي متعا هغه کپڑا دا چې خزي ته ملويږي اور دا درې کپڑی وی دی کې کورتوي پکې اور دې سره صدر یعنی دا به وي چې کمیس پرتوګ اور یو سره صدر دا درو کپړو باندې چې کما سوټ خزي ته ورکول کیږي دې ته متعا ویل کیږي. اور
کم از کم دی کې درې کپڑے پکار دي او دی کې د خزه او د خاوند د دواړو حالاتو ته قتل پکار دي. البته خاوند خپل مرزي سره چې کم ور کول غړي غي ته اختیار دی. ولې قرآن دې ته ترجیح ورکړي ومتعوهن على الموسع قدره. سوره بقره آیت نمبر 236 کې الله پاک فرمایي چې کم خزي دی غي ته طلاق میلو شوی دی غو ته څه خرچا ورکي. ولې خاوند خور سره خپل ضرورت نه دی پوره کړي کنه. ټیک دی مہر نه مقرر کړي رخصتی نه مخکې خاوند ورته طلاق واچولو ندی متلقه خزي ته لګه خرچا ورکي اور دې کې د خاوند کچره مالداري وي نه خپل د مالداري مطابق ورته سوټ ورکي وعلى المقتر قدره اور کچره غریبي نه مطابق ورته لباس ورکي. ولی سوټونو کې شته بعضې 45,000 50,000 د وي او بعضې سوټونه په 3,000 وي نو هغه د خاوند مطابق وکتلی شي. بعضې داسې شیزونه دي چې هغې سره مهر ساقط کیږي یعنی مقرر کړلی شي خو خاوند باندې لازم نه دی چې ښځې ته ورکړي. هغه کې یو دا چې طلاق نه بغیر د بلې یو وجې سره ښځې او خاوند منځ کې تفریق راوستلی شي. خپله کې نکاح وشو مهر یې متعین کو یو بابا او یو بوډۍ ښځه راغله یو دوه بوډۍ ښځې راغلې چې ظالمانو تاسو خو یو بل سره نکاح کړی دی فلانکي ښځې تاسو دواړو ته پی درکړي دي نو خپله کې رضی خور او ورور شو که نه. د دې صورت کې چې کم نکاح تړلی دی هغې سر وخوړو نه چې نکاح کله سر وخوړو دې صورت کې اوس په خاوند باندې لازم نه چې ښځې ته مهر ورکړي. ولې هغې خور وخته خور ته خو څوک مهر نه ورکوي که نه په دې خبره باندې پوه شوي. د دې صورت کې به دا مهر بیا ساقط شي. ها البته که مثال په طور باندې دیو خپله کې یو بل نه خپل شرعي ضرورتونه پوره کړو یو دوه درو ورځو بعد میاشتې بعد ورته یوه بوډاګان راغلو یا ښځې ورته راغلې چې تاسو دواړو د یو ښځې پیس کړي دي اوس ورباندې مهر لازم دی. ولې چې ښځې نه خپله استفاده فایده اوچته کړې ده هغې کې دغې عزت ته ټیس رسیدلی دی بیا به اوس خاوند ته موږ وایو چې مهر ورته ځکه ورکړه چې تا ونه خپل شرعي ضرورت پوره کړی دی. دویم صورت دا چې ښځه د دخول نه پهله اور یا بعد کې ټول چې کم مهر دی خاوند نه هغې نه بري کي. خاوند ته دا ووایي چې تا دومره مهر لیکلی ما طرف نه دراغلو نی غواړم اور ته بري اوسې نو دې صورت کې چونکې دا مهر په دې خاوند باندې دین دی یعنې قرضه وه ښځې ورته معاف کو نه ټیک دی. دریم صورت دا دی چې ښځه د دخول نه مخکې یا بعد کې خپل مهر په بدل کې خاوند نه خلع والي مهر در نه اخلم خو طلاق راکړه نه دې صورت کې خاوند نه بې مهر ساقط دی. ولې ښځې ته مهر نه دی ورکړی خو ښځې ته د مهر په بدل کې طلاق ورکو نه دې سره خاوند نه مهر ساقط کیږي. اور څلورم صورت دا دی چې ښځه ټول مهر خپل خاوند ته هبه کي بس واخله ګفت کې درالو سپین باز ګرځه. خو دې کې دا خبره یاد ساتئ زه اکثر دې ملګرو ته دا وایم دا نه چې ښځې مې تماچا ونیسي یا ورته چې طلاق در کوم مهر معاف کړه دا نه معاف کیږي. د مهر ورته ته خپل لاس باندې هغې ته لاس کې ورکړه ورته ای زما ښځې دا 10 لک روپۍ ما مهر لیکلی او دا والا غور باندې قبضه وکړي بیا تا ته درکړي چې خاوند والا خپل کاروبار ورسره کوه دا ټیک دی. دا نه چې ورته ټلیفون وکړي چې مهر د ما لاس کې شته دی خو ډېر سخت ضرورت دی بس معافي کړه الله رضا دپاره صحیح ده که نه هغه خود معاف کوي چې یو ځل ورته ورکړه بیا پته لګي چې اوس یې درکړي که نه درکړي. همدغه رنګې پلاټ ته ورته لیکلی دا نه چې پلاټ خرڅو ضرورت دی هغه چې کم سټامپ پیپر دی انتقالي دی هغه کاغذونه ورکړه ورته ښځې تا پسې مې انتقال کړی پلاټ مالکه شوي مبارک شه مهر درغلو هغې د بعد هغه درته وایي چې نه بس ځان پسې واړه او خرڅي که ما طرف نه درته اجازت دی بیا ټیک دی ښه اوا کې به معاف کول نه کوي دا نه چې اوا کې مسله حل کړي ټیک دی لکه بیا اوا کې حل کړي خو الله رب العزت به قیامت ورځې په ځمکې باندې د سره بیا فیصله کوي محشر کې ښه اوا سره دا مسلې نه حل کېږي. مهر مثل کې په دې باندې ځان پوهې کې مهر مثل کې چې کم مقدار دی هغې کې به د ښځې نیکه طرف ته خاندان ته کتلی کېږي. ګوره ښځې دوه خاندانونه دي یو د مور طرف نه او یو د پلار طرف نه. پلار طرف ته به مونږ مزل کو هغې کې به مهر ته کتلی کېږي هغه کې اول خور کتل دي که خور نه وه بیا پلار طرف نه ترور که ترور نه وه بیا تره لور ولې دی د پلار طرف نه ده دې کې دې ته کتلی کېږي او مهر به مقرر کېږي. البته مهر مثل په وجوب کې د چې کم منکوحه ده د هغې خاندان کې د هغې عمر د حسن و جمال دولت عفت پاسګي علم ادب کمال اخلاق دې ته اعتبار نشته دی. بس چې دې شرایطو کې داسې څه نه څه قریب وي که نه دا نه چې بعین هغه غوندې ښکلي وي بعین هغه غوندې عالمه وي بعین هغې غوندې قد وي دا شیزونه نه بس چې هغې ته قریبه وي. ولې چې دوه ښځې بلکل یو رنګې پیدا کول ډېر ګران کار دی خو چې کم از کم د هغې سره څه نه څه درجه کې وي بس هغې مهر ورته مقرر کړي دا ټیک دی. بله مسله ده مهر معجل اور مهر مؤجل دی باندې لږ ځان پوهېږي دا اهم مسله ده. او تاسو که کتلی وي د نکاح فارم کې دا لیکلي وي چې عند طلب مهر ادا کرنے کا خاوند پابند ہوگا دا څه ته ویل کېږي په دې باندې ځان پوهېږي. یو دی مهر معجل عین سره دا د تعجیل نه دی د نکاح په وخت کې چې کم مهر ښځې ته ورکړلی شي هغې ته مهر معجل ویلی کېږي. پوه شو په خبره باندې
بل د مهر مؤجل حمزه سره مؤجل د تعجیل نه دی هغې کې ښځه او خاوند خپله کې یو ټایم فکس کی چې خیر دی اوس راته مهر مه راکوه ښه 2 میاشتو بعد به 3 میاشتو بعد کال د بعد به ما ته مهر راکې هغه ته مهر مؤجل ویلی کېږي نه نکاح په مهر معجل سره ټیک دی او مهر مؤجل سره ټیک دی خو مونږ عام طور باندې چې کم تاسو ته مفتی صاحب دلته سټامپ پیپر کې لیکل کی یا نکاح فرم کې هغې کې دا ووایي چې دی دا 10,000 روپۍ به ورته نن ورکې اور بقایا د 2 تولې سونه ته نن اوس ورکړي ده 4 تولې لیکلي 2 تولې به بیا ورکې نه چې د 2 تولې رخصتي نه مخکې ورکړي د مهر معجل دی اور د 2 تولې به بیا ورکړي د مهر مؤجل دی دا دواړه ټیک دي سټامپ پیپر کې لیکل پکار دي چې بعد کې به څه لانجه کونجه مشکلات نه وي په دې خبره باندې تاسو پوه شئ بل کچرې د مهر نکاح په وخت کې فوراً ادا نه کړلی شو نه دا د خاوند په ذمې باندې قرض دی اور د ادایګي په دې باندې لازم ده دلته اوس ځان پوهې کې خاوند وفات شو اور ښځې ته مهر نه دی ورکړی نه د دې میراث تقسیمېدو نه مخکې به اول ښځې ته مهر ورکړلی شي بقایا مال به میراث کې تقسیمیږي په دې خبره باندې پوه شئ زمونږ دلته دا رواج نشته سړی مړ شي بس هغه چې بیا ښځو بچو څومره میراث کې حق رسېږي هغه ورکوي مهر سره څوک تپوس نه کوي او ښځه د یارې نه غواړي او چې که مهر اوس وغواړم دا به وایي چې خاوند یا په کټ باندې پروت دی قبر ته یې نه وي کوز کړی ته مهرونه غواړي هغې حق دی که غواړي ورکول پکار دي ښه په دې خبره باندې پوه شئ دې وجې نه روایت کې راغلي مجموع الزوائد روایت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کم سړي نکاح وکړو اور مهر متعین کړو خو د مهر ادایګي اراده نشته نه دا زنی او بدکار دی دومره سخت وایي دور مې راغلی ښه دا به زني او بدکارو کې شمېرلی کېږي او مونږ پښتانه څه وایي ولي که مړه چا ورکړی دی همداسې کوو که نه کوو دې مسجدونو کې داسې شوي دي ښه ویلي کې چا ورکړی دی قیامت ورځې به څه کوي چې نشي ورکولی ښه مه یې لیکه که نه غټه کې صرف دې دپاره لیکي چې دا ښځې کور والا د پلار او د وروڼې خوشحال شي بیا نه ورکوي ورسه دا ظلم دی ښه قیامت ورځې به درنه تپوس کېږي دنیا کې درته مونږ خولې وشلي دی دا 10 کاله وشو درته زه وایم چې مهر ورکې نه ورکوي قیامت ورځې بیا درنه الله پاک تپوس کړي ما خپل حجت تام کړی دی خبر کړی مې چې مهر دا در باندې فرض دی واجب دی تر دې پورې چې میراث نبی مخکې ورکوي اوس تا خوښه ورکوي نه ورکوي هغه در سره ما کور پورې زه نشم تللی مهر معجل په ادایګي کې هغه نه مخکې ښځې ته دا حق حاصل دی دا خبره هم درته کوله خاوند ورته ولیکلو ښځې ته چې زه به اولې شپې باندې یعنی رخصتی نه مخکې به تا ته 4 تولې سونه در کوم هغه تاریخ راغلو ښځې و کور والا سوال جواب وکړو چې سونه خو نه دی رالیږلي در به کوو که نه چا غوښتي بس خیر دی مړه خو نه یو نه تښتېدلي بیا ورته دا خبرې کوي نه ښځې ته دا حق حاصل دی چې خاوند د ځانه ایثار کي چې ما ته نشي نږدې کېدی چې څومره پورې د مهر نه وي راکړی مهر معجل کې درته وایم ښه یعنی ښځې ته شریعت دا حق ورکړی چې خاوند به ځان ته نږدې نه پرېږدي خپل ځان د نه حواله کوي چې هغه وخته پورې ما نه فایده نه شي اوچتولی چې مهر د نه وي راکړی ولې چې لیکل در سره کړي چې مهر معجل به رخصتي نه مخکې در کوم اور که دې کور کې نه پدې کېږي یا بغیر اجازه ته سفر باندې ځي نو هغې ته حق حاصل دی نیشي مني کوی البته که وخت ورته متعین کړي وي چې ښځې 2 میاشتو بعد به د سونه چاندي د پیسې در کوم خو ما در سره دا واده ده بیا ښځې ته حق حاصل نه دی چې خاوند ځان نه ایثار کړي ولې 2 میاشتې ټایم پکې شته دی که نه نیټه د په خیر دی راشي نیټې نه پس به بیا ورباندې فیصله کوو بیا که چېرې د مهر په مقدار کې ښځې او خاوند خپله کې اختلاف شو اول اختلاف یې دا ذکر کړی چې ښځې او خاوند کې دا اختلاف دی چې مهر شته او که نشته مونږ مهر مقرر کړی او که نه مقرر کړی مهر و که نه خپله کې جنګ جګړه د ښځه یو څه وي او خاوند بل څه وي که کېږي داسې شوي دي نو موږ به بیا دې کې مهر مثل باندې فیصله وکړو دې ښځې ته به دا ووایو چې موږ سره خو پته نه لګي چې تاسو مهر مقرر کړی که نه خو ستا خور څومره مهر و هغه ستا هم شو هغه به ورته مقرر کړو دویم صورت دا دی چې مهر مقدار متعین دی خو اختلاف دی خاوند وایي چې نه ما 50,000 لیکلی و ښځه وایي چې نه 1 لک لیکلی و اختلاف شو که نه نو موږ اوس دې ته وایو خاوند ته به دا وایو چې تا سره ګواهان شته که خاوند سره ګواهان و خاوند خبره معتبر اور که ښځې سره ګواهان و د هغې خبره به معتبر وي اور که نه خاوند سره ګواهان شته نه ښځې سره ګواهان شته نه لیکل شته نه تحریر شته نه ریکارډینګ شته هېڅ نشته نو موږ به دا کار وکړو چې دې ښځې ته به دا ووایو چې ستا د خور کومه مخکې واده شوي ده هغې څومره مهر و هغې موږ معلومات وکړو هغې مهر و 1 لاک نو موږ به بیا دا ووایو چې د ښځې خبره ټیک ده ولې د دې خور نه 1 لاک مهر دی که نه د دې 1 لاک شو اور که موږ بیا د خور نه د ښځې خور نه تپوس وکړو چې تا څومره مهر و 50,000 نو بیا به وایو چې د خاوند خبره ټیک ده د دې مهر 50,000 دی نو بیا به مهر مثل ته چې کم نږدې وم هغه باندې فیصله کېږي
که مثال په تور باندې 75000 راغلو مونږ تاسو کو نه که 75000 وګوري دا د 1 لک او د 50000 منځ کې دي بس بیا به جرګې ولا پندي باندې فیصله وکي چې دا بالکل دا خزوي 50000 ته وای خزوي 1 لک ته وای 50000 بعد 75 منځ کې دی دواړو منځ کې به دي تور باندې دستخط وکي شریعت په اعتبار سره دي کې هیڅ حرج نشتا اور دا یاد ساتي پیسو نه علاوه سونا چاندي کور پلاټ یا جیداد هم په مہر کې ورکولای شي ٹھیک تا کنه دا خلک دسی کی مار التا نکانامه کې ورته ولي کی چې پینځم مارلې پلاټ په مونږ دی خزه تا ورکو بیا چې غکله مطالبه وکي غورتي چې مونږ جیداد نه دی بیل شوی ته اوس کم څه نه راوړو نغې در باندې حق ته خپل کې تقسیم وکي غي چې کم حق جوړیږي غورته ورکي او کله کله مونږ د پښتنور کې بیا کامرې ور پسې ولي کی بدی پسې د 2 کامرې شوي نه چې 2 کامرې د ولي کړي 2 کامرې پلس مکه دا دواړه ورته بیا ورکي خدای حق ته سلورمه مسله دا معلومه شوه چې ماهانه کم اخراجات دي غا ولیکلی شي په نکاحنامه کې نه دا د حق مہر حصہ نشمرل کېږي مثال په تور باندې سټامپ پیپر کې دا ولیکلو چې هر میاشتې به خاوند ښځې ته 10000 روپۍ ورکوي دا د مہر حصہ نه ده ښځه او خاوند خپله کې په 2000 باندې رسېږي نه تاسو کار دی میاں بیوی راځي تو کیا کرے کازي پوه شو په دې خبره باندې نو دانا چې تاسو کله الله دینه کې منځ کې طلاق یا جدي رااله بیا د کیلکولیټر راخصي چې دا تا خو 12 میاشتې ورته 10000 روپۍ نه ورکړي 1,20,000 روپۍ نور نه راوړه نقد دی ٹھیک ته کنه کاغه راوړل ټیک دی نور لازمي کی نه ور باندې خو زموږ چې کم دلته انګريز لاډ میکالي قانون دی غیر ور باندې لازم کوي ٹھیک ته کنه او دوی چې دومره خرچه تالی کلی او دا خامخا ورکي او که شریعت تر شنه شریعت کې بیا ور باندې لازمي کی نه البته خزه ته طلاق مینو شی بات کې را روان دي زبې درته وایم چې څومره پر د خزه عدت کې